د پاکستان نوې T20 بالنګ کوچ چې کوم وی ابا یاسر عرفات ویجی یاسر عرفات د پاکستان چې کوم کرنٹ کرکټ بورډ کې څومره هم کسان ناشتي محمد حفیظ له پکې دوه دی ملو دی جی چې څومره هم کسان په کرنٹ سیټونو باندې په کرنٹ عہدو باندې پاکستان کرکټ بورډ کې نو ټول په شفارست دي هیڅ قسم ایکسپیرینس د دې نشته او غټي غټي عہدې ولا ملو دي ټول غټ چې کوم حفیظ دی دوه سیټونه دی هغه سره په دوه عہدو باندې حفیظ ناشته یو د ټیم ډایریکټر دی او بل د ټیم هډ کوچ دی د سره د کوچینګ هیڅ قسم سکلز نشته هیڅ قسم ډیګري ور سره نشته او د کوچینګ په کورسای باندې ناشته دا خبره د ما یاد ساتي چې کله هم د پاکستان کرکټ بورډ چیرمن زکا اشرف تبدیل شي چین شي نوې چیرمن راشي ګرمیز راجا راغو کنه جمسیټي راغو نو دا ټول به چوټي کړي سره د حفیظ به ټول چوټي کړي جی دا ټول په شفارز باندې په دغه عہدو باندې ناشتي او اوس چې کوم د بالنګ T20 بالنګ کوچ چې کوم راځي هغه یاسر عرفات راځي جی دا یو خو کې لاړی دی د پرفارمنسز په لیګ کرکټ کې ډیر خدي د لیګ کرکټ د پاره د پیسو غټلو د پاره د پاکستان کرکټ ټیم په نیمه کې پریخو په داسې ټایم کې د پاکستان کرکټ ټیم پریخو چې د پاکستان کرکټ ټیم سخت ضرورت جی خو الراوندر خو بیټینګ به کولو خو بالنګ به کولو خو د انګلند نېشنلټي یې وایسته او د انګلند په نېشنلټي باندې به ټول ملکونو کې لیګ کرکټ کولو د پاکستان سره پر لارې جدا کیږي د کیریئر کتا اوس لزه سلیکټ اوخه منو د پاکستان د طرف صرف 3 ټیسټ میچونه کړی دي او ډي آی صرف یو لس میچونه کړی دي او T20 یې 14 میچونه کړی د پاکستان د طرف په 14 T20 میچونو کې د بالنګ کده لزوخه په 14 T20 میچونو کې د 14 وکټي ایشتري دي په یو لس او ډي آی میچونو کې د 4 وکټي ایشتري دي دا د کیریئر دی په 3 ټیسټ میچونو کې د 9 وکټ ایشتري په بالنګ کې او کده بیټینګ خبر د لزوکم نو په 14 T20 میچونو کې د 92 رنزونه کړي په 13 میچونو کې په T20 کې او ډي آی کې 11 میچ زده کړي چې په 11 میچونو کې د 74 رنزونه کړي دي جی دا د کیریئر دی په 3 ټیسټ میچونو کې د 94 رنزونه کړي دي دا د کیریئر دی خو د به هم بیا راځي او د پاکستان بالنګ کوچ په جوړیږي وجه سره جی ټول شفارس چلی د پاکستان کرکټ بورډ کې بس سیاست پکې هم انوالو دي چې د کومه پارټي حکومت راځي د هغه پارټي سړی چیرمن کیږي او بیا دغه خو خره چې چاله عہدې ور کوي چاله مطلب په لغه باندې راولي اوس د سره لکه یاسر عرفات چې کم دی د تر اوسه پورې نه کوچینګ کړي نه درس کوچینګ پریکټس شته خو د برازیل د پاکستان کرکټ ټیم به کوچ جوړیږي چونکه زما په خیال باندې چې کم ډیزروینګ سړی د کوچینګ هغه جنید خان دی جنید خان لیول 3 کوچینګ کورس کړی دی جی هغه په امریکا کې د مختلف کلب کرکټ چې کوم دی د هغه کوچینګ هم کړی دی هغه سره د کوچینګ ایکسپیرینس هم شته هغه سره د کرکټ سکلز هم خپ سترونګ سکل لري د پاکستان د لپاره گیم هم ډیر زیات کړی دی یاسر عرفات نه خو بیا هم هغه له چانس ځکه نه ملاویږي چې یو خو پښتون دی یو خو هغه سره په 2019 ورلډ کپ کې زیاتې شو چې امیر راوستو هغه بيخي د سکواډ نه بهر کو یو سره دغه زیاتې شو چې هغه نه پس بيخي دغه پاکستان کرکټ سره لارې جدا کیږي لاړو بس په کوچینګ باندې کوچینګ ایکسپیرینس وایشتره کوچینګ کورسز یو کل اوس راغله په پاکستان کې د PSL د یو ټیم کوچینګ ولا هم ملو شوی چې په هغه باندې بیا ډیټیل سره خبره کوو ویډیو د جنید خان نه ده ویډیو د یاسر عرفات ته جی چې دا د حفیظ په شفارس باندې بوس راځي او د پاکستان کرکټ ټیم بالنګ کوچ باندې جوړیږي او په لکونو تنخواه به داخلي حفیظ تنخواه خو ولې تاسو سره ما ډیسکس کړی چې 1 لک روپۍ پر ډے چې کوم دی د پاکستان کرکټ بورډ نه چارج کوي کله د 10 میاشتې نو 30 لک روپۍ شو کله 31 میاشتې نو 31 لک روپۍ د میاشتې د انکم جوړیږي جی دا صرف بیسیک سیلری دا صرف د سیلری نه علاوه د نور ایکسترا مراعات چې کوم دی هم ملاوي نو په دې ویډیو کې دا اپډیټس تاسو سره خپل رائے ضرور شریک کړئ چې آیا دا سړی کوچ پکار دی کنه ډیر زیات مننه جی